پنجاب ہے رفاتوں کے نشان. نایاب او د هغې ملګرو له دعوت ورکوم چې راشي او ملي نغمه پیش کړي. یہ کل کی زنجیریں توڑ کر آج کو نئی جہتوں کی طرف لے جا رہا ہے. آیا عالم اور جاہل وہاں برابر دی؟ اسلامی اکیڈمی وائس پرنسپل تو مال مجھے کم ماڈل تیار کر دی انہوں نے ویس میں هغه وایي چې ځان لیدل په بل کې غم شي. ماډل جوړ کړي فری انرژي سورس دا کار کوي لا کنزرویشن اف انرژي دی پکار دی چې کوم دی وړي لیلا شکریہ دا کوم چې هغوی مالا فدی پروقار ګرجس دی زما سترګو مطابق سٹیم پالٹن ڈیرے کی السیوغا اسکول اسلامک اکیڈمی د بلډینګ راشد تیار کړی دی پروفیسر ضیاء الحق صاحب ته او د دې السیوغا اسلامي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ. ایگزیبیشن پروګرام راځي فرمایو ماډل سنتھسس دی چې کله سنلایټ چې دا کم ایگزیبیشن دلته مونږه وکړو. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. ایسی زبا خدا نہ کرے. دا اللہ دا تعریف نفس دا استر لارخود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف هم ډیر ضروری دی. زکا کچری مونگا دا اللہ دا تعریف نفس دا خپل استر لارخود ستایان او تعریف نکو نو زمونگا کلمو هم نیمگڑی پاتی کیگی او قرآن مجید کی هم پا مختلف مقاماتو کی دار اغیل چی واتیو اللہ واتیو الرسول ومن یشاقق اللہ ورسولہ اللہ رسول اللہ رسول. او رضوان اللہ شمال دا گیر د سیمی یو شاعر دی هغه موایي چې کله خویم چې دی په ګس لور پر اختناسته وي بد هسې هم نه کې وزګار دی په اوږه ناسته وي او کله خویم چې په صورت کې پر اختیاز مری وي علي د خدای زمری یادېږي او د استاد مری وي. خو زمونږ د دوانو بیله بیله زمانه و نبي سونه کاله مو په منځ کې فاصله و نبي زه چې پیدا شوم ته تللی وې صدی وتې وې د ارمانونو په مزار مې مرګونډی وتې وې.
دا دوه نشوي وس په درېمه غوریبۍ شرط دی دا مې پوره کړ نبي دا مې د هستی شرط دی په معصومتوب په زلمیتوب په بوډاتوب کې راشه خیر دی نبي په ټول ژوند کې یو ځل چېرته په خوب کې راشه دا 4 کلاس نور المحسن له دعوت ورکوم چې راشي او نعت رسول مقبول صلی الله علیه و وسلم پیش کړي نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اس ہاشمی دولہا پر کونین کو میواروں اس ہاشمی دولہا پر کونین کو میواروں جو حسن و شمائل میں یکتا زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آؤ در زہرا پر پیغائے ہوئے دامر آؤ در زہرا پر پیلائے ہوئے دامر ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محروم کرم رکھیے اس کو نصر محشر محروم کرم رکھیے اس کو نصر محشر جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے وطن تجھ سے ایک نیا عہد وفا کرتے ہیں اے وطن تجھ سے ایک نیا عہد وفا کرتے ہیں مال کیا چیز ہے جان فدا کرتے ہیں وسپا بلا خبره خدا ده چې څنګه چې مونږه شروعات د خپل ریلیجن او کلچر مطابق د الله جل شانه د مبارک نوم نه وکړو ورپسې مونږه د ستر لارښود پیغمبر صلی الله علیه وسلم بزرګي او بڑایي بیان کړه په معنی د خپل ملک د غرونو د سیندونو د هواګانو حقوق دي قومي ترانه بوت چې کوم دی هغه سیشن دی نو تاسو ټول په خدمت کې د عرض د کم زنګ ملمانو دي هغوی ته دا هم ریکویسټ دی چې هغوی خپل ځای باندې ودرېږي
प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयां, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयां। यादगारे ज़मन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। सिंध पंजाब है रिफातों के निशान, और बोलान खैबर भी है कहकशा। सिंध पंजाब है रिफातों के निशान, और बोलान खैबर भी है कहकशा। तुहफ़े-ए-ज़ुल्मिनन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। सब्ज़ी परचम सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी इस कुता में रहो। सब्ज़ी परचम सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी इस कुता में रहो। जी वक़ारे वतन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। रब के प्यारों कहे एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादुमा,
اے بہارے و چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ نایاب او د هغې ملګرو له دعوت ورکوم چې راشي او ملي نغمه پیش کړي. اے میری زمین افسوس نہیں جو تیرے لیے سو درد سے محفوظ رہے، تیری آن صدا چاہے جان میری یہ رہے نہ رہے۔ ہاں میری زمین محبوب میری، میری نس نس میں تیرا عشق بہے، پیکا نہ پڑے کبھی رنگ تیرا جسموں سے نکل کے خون کہے۔ ہو تیری مٹی میں مل جاوا گل بن کے، میں گل جاوا اتنی سی ہے دل کی آرزو، تیری ندیوں میں بہ جاوا تیرے کھیتوں میں لہراوا اتنی سی ہے دل کی آرزو۔ سرسوں سے بھرے کلیان میرے جہاں تو مجھے بنگڑا پا نہ سکا، آباد رہے وہ گاؤں میرا جہاں لوٹ کے واپس جا نہ سکا۔ ہو ناوے میرے وطن آوے تیرا میرا پیار نرالا تھا، قربان ہوا تیری عظمت پہ میں کتنا نصیبوں والا تھا۔ تیری مٹی میں مل جاوا گل بن کے، میں کھل جاوا اتنی سی ہے دل کی آرزو، تیری ندیوں میں بہ جاوا تیرے کھیتوں میں لہراوا اتنی سی ہے دل کی آرزو۔ کریم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل، قابل صد احترام اساتذہ کرام اور علم و ہنر کے متلاشی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں جو محضی علمی نہیں بلکہ ہماری بقا، ہماری ترقی، ہماری شناخت کا ضامن ہے۔ وہ عنوان ہے تعلیمی عمل میں جدیدیت، وقت کی اشد ضرورت۔ محترم جنابی صدر، وقت اور حالات میں تبدیلی ایک فطری عمل ہے اور زمانہ روکنے کا نام نہیں، یہ مسلسل گردش میں ہے۔ یہ کل کی زنجیریں توڑ کر آج کو نئی جہتوں کی طرف لے جا رہا ہے اور قومیں وقت کے ساتھ چلتی ہے، جو عروج کی بلندیوں کو چو لیتی ہے، جو ٹہرتی ہے وہ تاریخ کے ملبے تلے دب جاتے ہیں۔ وقت کے درگل میں جو ہم کام نہیں ہوتا وہ ساتھ سے بھی مردہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تعلیم جو انسانیت کی سب سے بڑی متاع ہے، اگر وہ زمانے کی رفتار سے ہم قدم نہ ہو تو اپنی روشنی کھو بیٹھتی ہے اور قومیں علم کے باوجود بے بصیرت رہ جاتی ہے۔ جواب کو دے جو سکھائے شوق عمل، جواب کو دے جو سکھائے شوق عمل، وہی چراغ وفا، وہی نبا ہے جدید تعلیم۔ یہی سے اٹھے گا پھر وہ نعرہ لا الہ، یہی سے اٹھے گا پھر وہ نعرہ لا الہ، یہی سے گونجے گا دل میں فلاح جدید تعلیم۔ اے اہل علم و دانش، اے اہل علم و دانش، تعلیم میں جدیدیت کا مطلب صرف کمپیوٹر، مشین یا انٹرنیٹ نہیں بلکہ فکر کی تجدید، تدریس کی تخلیق اور سیکھنے کی نئی روح ہے۔ یہ وہ تازگی ہے جو پرانی نظام میں نئی زندگی بھر دیتی ہے۔ تعلیم اگر جامد ہو جائے تو زوال ہے اور اگر متحرک ہو جائے تو انقلاب ہے۔ علم صرف کتاب کا اسیر نہیں بلکہ شعور عمل کا سفیر بن چکا ہے۔ اسلامی تعلیمات
میں بھی جدیدیت کی بنیاد مضمر ہے. قرآن کا پہلا لفظ اقرا ہی ایک انقلاب ہے. پڑھ، سیکھ، سمجھ، تحقیق کر، یہی تو ہے علم کی روح اور جدیدیت کی اصل. اقرا کا پیغام آج بھی ہمیں پکارا ہے. اٹھو اٹھو کہ تمہاری امت کو روشنی درکار ہے. محترم اساتذہ کرام ہمارے معاشرے کے معمار ہیں. ان کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ نسلوں کا مقدر بن جاتی ہے. اگر وہ تدریس میں جدید وسائل، نئی تکنیک اور تخلیقی روش اپنائے تو ان کے شاگرد زمانے کے قائد بن کر ابھریں گے. اور استاد اگر بیدار ہو تو پتھر بھی جوہر بن جاتے ہیں، اور شاگرد اگر جستجو رکھے تو تاریکی بھی اجالا ہو جاتی ہے. میرے ہمنشین ساتھیوں، دیکھیے مغرب نے علم کی روح کو جدیدیت کے جام میں گھولا تو وہی اقوام جو کبھی غلام تھے آج رہنما بن گئے. انہوں نے تعلیم کو تحقیق کی سانس دی اور علم کو محض معلومات نہیں بلکہ طاقت بنا دیا. اگر ہم نے تعلیمی جدیدیت کو اپنانے سے گریز کیا تو کل ہم ماضی کے اوراق میں گم ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے اس راہ کو اختیار کیا تو مستقبل کے پیشانی پر ہمارا نام روشن ہوگا. آخر میں علامہ اقبال کی ان سنہری الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی جس میں جدید علم کا پیغام بھی ہے، تکمیلی مقاصد بھی. سبق پہ پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پہ پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا جس سے کام دنیا کی امامت کا. والسلام. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ. پروگرام تھا کرنل ریٹائرڈ ابرار حسین سے تشریف راوړی، هغوی ته پروګرام ته په راتګ باندې هرکلی وایو. چې د قوم ترقي غواړي دا رئیس دی. روغاني بابا وایي چې د قوم ترقي غواړي دا رئیس دی. د رئیس په نوم چې قوم خوري دا ابلیس دی. د اخلاقو په قوت سړی راکاږي. روغاني د بنیادمو مقناطیس دی. زه ډېر قدرمن، ډېر عزتمن، ډېر ګران محترم جناب طارق چشتی صاحب د دعوت پر کوم چې هغوی راشي او د موقع په مناسبت سره تاسو ته مخاطب شي. کلیټن وګورئ شاباس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر ڈائریکٹر سے، پرنسپل سے، پروفیسر سے، کرنل ریٹائرڈ ابرار حسین سے بودے اسکول قابل قدر سٹاف اور داوی سرا گلالی معشومان چکوزو معشومان تاس پر مشفا خیر آلے ہر کلیوین آل سبغا سکول مابل سکول کی دیر زیادہ مننکم دا آصف نواز اور دا مکتی سے دا ڈائریکٹر سے جاگی اللہ معمولی بندگی مبارک دا دون مکی دا قرآنی و آیات حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون. اللہ کا تخفل تپوس کی سوال کی چا آیا عالم اور جاہل وانا برابر دی؟ ہرگز برابر ندی. بہر طرف پانی گورو دا وانا برابر کی دی نشی. پیغمبر علیہ السلام حدیث تے پدیر حقلا چے استاد جوڑ شا، شاگرد جوڑ شا، اس دکون کے نہ جوڑے گے نبیا ردی خادم جوڑ شا، سامع جوڑ شا، اور بل میں جوڑے گا غد پشے، تباہ پشے، ہلاک پشے. دین ہم تفت لگی دے علم سمرہ اہمیت دے اور علم خورول سمرہ پتھو حیثیت لگی. انسان جدے ترے پلارانی حدیث مطابق یو دو خپل پلار دی کم نچدے پیدا دی، یو دو استاد دی، اور درین چدے آغا دو سخر آغا پا والدینو کی راضی. یعنی ندیو دیر غٹا درجہ دا والد دو استاد چکا مقام دے پاوی عزت اکلیشی صرف بادب سٹوڈنٹان چدے ابو علم حسیلے. بچے کو استاد توجہ نہیں بیا خبر بالکل پریزی کی بانی ختم ہوا. ریزمان پر اٹھول نفسیات نفسیات اور عزوز معشومان نفسیات گورم چاہوئی نفسیات دیتا توجہ نہیں بیا جو خبری آپ نہ گرم بری. دا یو منٹی دو منٹی دی کچھ دا طول توجہ چیدے سب سوئی یا مطلب اس سے دا غیر نسو مقصد تو بھی سبلا سبی بھی دا غیر نسو موضوع بانی منگا باس کو دا علم کھڑے غٹ اہمیت دی. پیغمبر علیہ السلام دانی دی بلیچ منظور ہے سعودی تلاشا ان سبا خلق ترکی و وسائف استدی اگے تا اٹلی تا بسلاشا بلکہ صرف ایمیل چی علم تا دا چن تا بسلاشا پا علم بسی پا پوپا بسی ارزاقون والدہ نا حدف ریز دا گئی. اور علم چلے گا علم یو دنیای علم دے، یو اصلی علم دے، زمانی علم دے، یو اقتصادی علم دے. باقی بانی میں دس کے لیے اس کا ہوں
موږ د علم درې دغه کوو یو خو پنکې اولنۍ خبره چې د اټیچیوډ بدل کړي. اټیچیوډ دا ځکه بدلوي رویه ځکه بدلوي موږ د هر شي برایټ سایډ ګورو دا طرف یې نه ګورو بلکې سپین طرف نه بلکې سپین طرف یې ګورو ښی طرف هر شي په بار سیز کې ګورو بدوالی کو ګورو یا ځکه ذهن چې غلط دی لکه دا مچ کار څه دی هر ځای کې ګندګي ته راځي او دا ګډې مچۍ کار څه دی هر ځای کې به خاک وینو پاک ځای ګورو هغه ځای ته به ځان رسوي. نو چې یو سړی علم حاصل کړي شعور پکې راغلي پکار چې هغه زیات وي. ځینې انسانان چې هغه د دې نه بره ډېر غږي او ځینې انسانان چې هغه په وجود باندې ډېر غږي. نو هغه انسان د قوي ګڼو چې دا مایند سټرکچر چې دی برین چې دی هغه ډېر کار کوي. نو موږ علم یادو چې په اټیچیوډ بدلوي بل په کې ویډیوز بدلوي ویډیو راولي په جنریشن کې داسې راغی داسې ځار راغلي سوشل میډیا چې هغې باندې اوبه واړولې اوس په چا کې اخلاق کندي پلاران جاري سټوډنټان راځي سټوډنټانو پلاران راځي وایي زموږ بچي چې دي زموږ خبره نه مني تاسو ورته څنګه سزا ورکوئ. نو دې کالج کې د سزا ته څوک نشته واړو کې موږ داسې نشو دغه کولی. نو کوم ورته سزا ورکړو سزا موږ عام طور باندې شپږ قسمه ورکوي ټیچران موجود دي یا خاص کر پرنسپل صاحب موجود دی ډایرکټر صاحب جوړک صاحب په مخکې خبرې یا کنه برات صاحب یا مفتي صاحب زما دوه کاله استاد هم پاتې شوی دی. وایي چې اولنۍ تو ماشوم لا صرف ګلانسینګ باندې نظر ورته وکړه او پاک شو چې دا کار بیا مه کوه. په دویم ځل غلطي وکړي بیا ورته ځان نه پټه خبره وکړه چې دا کار ستا غلط دی. وایي په درېیم ځل ورته بیا ووایه بیا ولې جسماني د ټولو خلکو په مخکې ورته ووایه. په څلورم ځل ورته څه سزا ورکړه. امام غزالي وایي دا هغه وایي چې احیاء العلوم کې دغه ذکر کوي چې په څلورم ځل بیا سزا ورکړي نو بیا ولا بدني سزا ورکړه د خلکو په مخکې. په پنځم ځل بیا ورکړو نو بیا ولا جرمانې په شکل کې فاینانشلي فاین کا جرمانے کا پھر آگے باندې انہوں نے شپشپگن زندہ گندا ایک گندا مچھلی ساری تالاب کو گندا کر دی تھی تو پھر اسے کہا اسٹکٹ کرو وائس تعلیمی ماحول نے خارج کے ویڈیوز ہم کا ہٹا مسئلہ دا ویڈیوز مکی جنریشن کے چراتو دا ویریشن اف جنریشن چراتو ایسا تا پینزل شل کالا پاسراتو مشران تو جیدن تا داجمون داو اس جیدے بدقسمتین مونگا داو جیدے پا تیزے سر دنیا روان دانی سوشل میڈیا پا وجمانی خدریم کا نقاقی کا اخلاق ازدن کو ہم کی صبر برداشت پیدا شو پنوی نسل کے جو صبر برداشت نشتا دریم اگر خبر ماکیو اٹیچیوڈ یاد کو زندہ رویے بدلی کی دریم اچھدا ہم کو سو کی ویلیوز پاکدار ان کے معاشرے کی پیدا کی سوشلائزیشن کی ایڈجسٹمنٹ پاور ان کی پیدا کی سوسائٹی سرا خدا نے کی نگاہ تعلیم در پازی کی چینج پر کرانا اس کو دیتے حس کلم کا تعلیم نشوے بیا دریم اگر خبر ته چې څنګه نن سبا جدید دور کې نو انګریزانو کې هر څړي لچی لسم دو رسم پاس کې د بسل هنر دی نه په قسمت نه مال ډریوینګ نه راځي موټر سایکل گاډي نشم چلولې دومره کچ کا تو چا ته معمولی وي چې دا کار کول شي د شیشه پتی کې لګول شي دا نشم سکل نشته دریم اگر خبر د سکل اټیچیوډ ویلیز اند نو سکل سکل اوس د جدید دور چې راټول سکل دی یوازې دا نه ده چې تاسو صرف په سکول کې سبق ریډینګ رائټینګ او لیسنینګ سپیکینګ زده کوئ بلکې د دې سره تاسو پریکټیکلی څه زده کوئ هغه سکل دا چې ستا په روان ژوند کې به کار راشي یو هنر دې زده قصد دې زده داسې کچ کچ کارونه زده چې په هغې باندې تاسو مخکې ژوند تېرولی شئ ځکه یو شاعر وایي زیبایي په هر انسان کې د پوهنه که په پیغله او په ځوان کې د پوهنه یو علم بل هنر دی چې دنیا پرې ښایسته کېږي یو علم بل هنر دی چې دنیا پرې ښایسته کېږي بې علمه بې هنره چا لایق بللی نه دی ډېرې خبرې په زور دي خو بهرحال نن مشران هم موجود دي او بیا سمدستي دا هم کولی چې لاسونه مو اخیستل دي مفتي صاحب پر ما باندې ډېر ګران دي د هغوی کال ما ریجکټ کولی نه شو زه ټول سټاف ډېر قابل قدر سټاف موجود دی د هغه سره مشران دي اصل پاسکول چې دی یوازې په تعلیم باندې نه چې لرنینګ پروسس صرف دلته کېږي ټیچینګ لرنینګ پروسس کېږي د هغې سره دلته حفظ قرآن ترجمه او د هغې سره نور هم کېږي کمپیوټر هم پکار ده جدید دور دغه جواب دغه رجحان هغه ټینډنسي چې دغه به خامخا تاسو خپلوئ زه یو ځل بیا په پیله د دې په اړه ډېرې ما په اول ځل باندې ایکزیبیشن ته راغلم نور زموږ ته ډېر تللی راغلی یم او دا سیزونه مې ډېر بشمار ګوګل کتل نه سټوډنټانو نه به ورته پوښتنه کوم ما په ټول ټیم ګورې کوم په میلو شي خو بهرحال ډېر ښه کار یې کوي زه به زه ګورم معمولي میټیریل یې راغلي را میټیریل او هغې په کار راوستي دي چې په هغې باندې مختلف د دې نه پته لګي چې ټینګي هنر شته پوهه شته ټیچرانو سره ځان کړولی دا اداره چې ده دا آیډیل اداره ده دغه هغه یو فلاسفر ایجوکیشن فلاسفر وایي ما له یو تعلیمي اداره راکړه زه ټوله دنیا بدلوم یعنې دنیا ولې بدلوم سټوډنټان دا خو څه دا خو بزغلې دي او دا چې په دې صحیح طریقه باندې تربیت وشي دا یو تناول
انسان ته جوړ شي او هغه بیا چې دی د معاشرې لپاره مفید شهري جوړ شي. همونږ کوشش هم دا دی چې علم یوازې خو دا یو طرف ته ثواب دی، نو بل طرف ته دا څو دنیا هم له ترقي راکوي. زموږ د دنیا نن سبا د بمونو دور نه دی، نن سبا د ساینس اینډ ټیکنالوژي دور دی. کم کسان چې ساینس اینڈ ٹیکنالوجی او علم باندې پوهېږي هغه په دنیا کې پرمختګ کوي. مفتي صاحب، ډایرکټر صاحب او د ټول سټاف او د ګلالي ماشومانو ستاسو ډېره مننه کوم. ټیم ستاسو واغوستو چېرته چې اوسئ ښاد آباد او کامیاب اوسئ. کتاب مو راغوستی زموږ یو استاد دی چرمین دی، اوس په دې ایجوکیشن ډپارټمنټ کې په دې ملکن یونیورسټۍ کې منیر صاحب فزیکس یې کړی. هغوی ته یې کتاب مو راغوستی، یو غلطي مو کړې ده، دویمه غلطي به نه کړو، دا کتاب اوس نه کېدو ځکه چې د دې نه بغیر اوس رنګ خلاصي نشته. تھینک یو، ډېره زیاته مننه. پاچا صاحب تاسو ډېره مننه، ډېره شکریه. پاچا صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې تعلیم او هنر دواړه ضروري دي، ځکه خو شاعر وایي چې په تدبیر دې د کوټې سورې بند نه کو، چې په تدبیر دې د کوټې سورې بند نه کو، دا تقدیر دی چې دا کوټه بساسي. د الصبغه اسلامک اکیډمي په سیلینټ فیچرز کې دا فیچر دی چې دلته کې مونږه محنت او عبادت دا دواړه دلته کې زموږ مقصد دی. مونږ وایو چې په عبادت سره ماشومان له به مونږه د عبادت ترغیب هم ورکو او دلته کې به دوی محنت هم کوي. مونږ ټول ته دا پته ده چې په عبادت سره به الله مونو او محنت سره به زمونږه دنیا ښایسته کېږي. نننی پروګرام چې چا ارګنایز کړی دی هغه سر حماس دی، نو شاعر وایي چې حماس سر ته یو څو شعرونه ډالۍ کوم. په خپل عزم ولاړ یو څو کپرې مې پکار دي، سپرغی سپرغی سړي لکه بصرې مې پکار دي، یوازې خو خدای ښه دی څو ملګري مې پکار دي، ملګري مې پکار دي خو کمرې مې پکار دي. حماس سر له کلیپینګ وکړئ. زمونږ چې څومره عزتمن او قدرمن میلمانو راغلي دي نو هغوی ته دا ریکویسټ دی چې هغوی د ماشومانو چې دا کوم پروجیکټ تیار کړي دي په دې باندې وګرځي او د دې ججمنټ هم وکړي او بیا دې کې دا وګوري چې یاره فرسټ سیکنډ او تھرډ پوزیشن هغه دې کې راوباسي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یونس سراج خبرې کوم د الصبغه اسلامي اکیډمي وایس پرنسپل. نن زموږ سکول کې چې د ایگزیبیشن ارینج شوی ساينس ایگزیبیشن او ماډلز یو زموږ سره نو په ډېری الاډن کې دا واحد یو اداره ده چې دلته چې د مونږه ایگزیبیشن ارینج کو او دا ایگزیبیشن چې زموږ په کلی کې ډېر زیات آبادی ده، خلک چې د بهر سکولز ته ځي، بټخیل سکولز ته، تاڼې ته، نو دلته مونږ چې د ایگزیبیشن ارینج کړی دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمان ہماری احمد دے جو پا کلاس 4 کی ہم الصبغه اسلامک اکیڈمی اسٹوڈنٹ ہے جو مال مجھے کم ماڈل تیار کر دی انہوں نے ویسٹ مینیج دا مونگا واش لک دا مونگا ولی کچرا کچرا گیلا ولی دیس مطلب دے نو مونگا دی طریقہ دا چی کم سپیسیفک زبون لک سکول شو گور نشو نو هغه به د راځي د ډسبین کې ګندګي اچي. دلته موږ یو اداره قایم کړې ده، دا به راځي او د دې دغه کچره ویسي بل دی منتخب کېږي. په دې جوړ باندې موږ کم چې معاشره موږ باسي او بسم الله الرحمن الرحیم. زمان محمد سلیم دی او د الصبغه اسلامک اکیډمي سره تعلق ساتم بطور یو ټیچر. موږ چې دا کم ایگزیبیشن دا پروګرام کو نو پدې کې عموماً ټول ټیچر او بیا خصوصاً حماس سر چې دی نو هغه مونږ اپریشیټ کوو چې په پیل ځل باندې دا پروګرام وشو. خو د دې ټولو خبرونه جوړ به زه په یو شعر باندې د حمزه بابا وکم. هغه وایي چې ځان لیدل په بل کې غم شي اختلاف د غم سبب وي. وایي ځان لیدل په بل کې غم شي اختلاف د غم سبب وي. چا کو ځان په ځان کې ولید دا ټول عمر بې غمي ده. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمانم دې کومل زبر الصبغه اسلام اکیډمي کلاس 7 سټوډنټ یم. موږ سکول کې نن ایگزیبیشن پروګرام او موږ دا یو ماډل جوړ کړی فری انرژي سورس دا کار کوي لاو کنزرویشن اف انرژي او فارم نه بل فارم ته چینج کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زنګ سره دویم سورس ته واټر دا واټر موږ په دې کې واچو دا ټرباین
دا ټربین تاو شي زموږ سره هایډرو انرژي الکتریکل انرژي ته کنورټ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی اشاد. د دې زموږ بل سورس دی واین ټرباین. دا هوا پریشر باندې دا ټرباین تاویږي او دې نه بجلی رغیږي، هغې ته واین انرژي، هغې ته بیا هغه کنورټ کېږي الکتریک انرژي ته. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی مدحه. زموږ سره څلورم نمبر سورس دی سولر. سولر فلیټ د سن نه کم ریز راځي او دا سولر انرژي چې دی هغه الکتریکل انرژي ته کنورټ کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو به زه دا خبر وکړم چې دا ایگزیبیشن یا داسې قسمه اکټیویټیز کول د دې اهم ریزن یا امپورټنس د دې دا دی چې سټوډنټ یوازې د کتاب کا کیړه جوړول نه دي پکار دي چې کوم دی په ډیلی لایف څومره اکټیویټیز دي څومره سرګرمۍ دي په هغې کې دی مشغول ساتل پکار دي ځکه چې د مایند چې دی هغه کریټیو جوړول پکار دي که نه یوازې خو بک نه دی د بک نه علاوه چې څومره لایف اکټیویټیز دي نو پکار دی چې په دې کې سټوډنټان پارټیسپیشن وکړي او کریشن چې کوم دی د دې په مایند کې چې کومه کریټیویټي ده هغه موږ پریکټیکل لایف ته راوړو او د خلکو ته وښیو چې یاره د دې ماشوم په ذهن کې دا آیډیا ده او دا چې کوم دی امپلیمنټ کول غواړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه د الصبغه ډېر شکریا ادا کوم چې هغوی ماله په دې پروقار محفل کې مقرره کړله او بیا زه د هغوی زیات مشکور په دې یم چې یاره د دې ماشومانو دا کم ټیلنټ چې نن زه وینم یقینا دا ډېر د خوشحالۍ او د داد خبره ده. دې وړو ماشومانو په خپل ذهن باندې چې کوم ماډلز جوړ کړي دي دا زموږ د روان نسل او د روان ټیم دپاره ډېره د خوشحالۍ او د یو پرمختګ ښه ده چې یاره دوی خپل څونه سوچ بچار کړی دی او هر یو د خپل ذهن مطابق چې دی خپل یو ماډل جوړ کړي دي او یقینا ما خو پکې ولیدل نو ډېر زیات متاثر شوم د هغې نه چې په هغې کې د کم زمونږ هیومن هارټ والز دي او د هغې کم عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. دا سائنس ایگزیبیشن په حوالې سره واضح دا خبر وکړم چې کوچرې مونږه جنزي دا پراپرلی چینلایز کو په صحیح طریقې سره د دوی دا سکلز دا مونږ استعمال کو نو دوی به د ملک په ترقۍ کې ډېر ښه کردار ادا کړي. مهرباني. زما نوم محمد عادل دی او الصبغه اسلامي اکیډمي کې به طور ټیوټر یم زه او زموږ په دې سکول کې چې فرست ټایم دا کوم ایگزیبیشن وشو نو دې سیزون په لندن ډیری کې د سره نه دی شوی په دا فرست ټایم زموږ په سکول کې وشو او دا چې ډراپ ډیټ ګارجس دی زما سترګو مطابق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عروج دی او زه د الصبغه اسلامي اکیډمي د 7th کلاس سټوډنټ یم او نن زموږ په سکول کې ایگزیبیشن و هغې دپاره ما 2 پروجیکټ تیار کړي دي یو سولر سیسټم دی او یو هارټ دی. نو هارټ چې دی نو هغه هارټ زموږ سره چې دی د زموږ په وجود کې هارټ چې دی هغه څلور حصې تقسیم شوی دی یو رایټ اټریوم دی یو لیفټ اټریوم دی یو رایټ وینټریکل دی یو لیفټ وینټریکل دی. د رایټ اټریوم نه چې دی نو هغه بلډ چې دی راغورځېږي رایټ وینټریکل ته هغه بیا په پوره وجود کې خورېږي او هغې ته موږ هغې بلډ ته موږ وایو اکسیجنیټډ بلډ او د دې نه بل علاوه بلډ دی هغه بلو کلر چې دی نو هغې چې دی نو هغه د دې ځای نه راځي د دې ټیکوسپایډ دغه کې ځي په دې رګ کې هغه بیا چې دی نو هغه لنګس ته ځي نو هغې ته موږ وایو ډي اکسیجن. د الصبغه اسلامیک اکیډمي کې او دلته موږ فرست ټایم په لندن ډیری کې ساینس ایگزیبیشن وکړو او دلته څنګه ګیسټ هم راغلي ولو او ډېر زبردست پروګرام وشو او انشاءالله امید ساتم چې تاسو یې وینئ تاسو به هم ډېر زیات انجوای کوئ اپریشیټ به یې کوئ. ډېر اسلامک اکیډمي دا کلاس 8 سټوډنټ یم موږ دا ماډل تیار کړی و مزایله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ په سکول کې الصبغه اسلامي اکیډمي کې دا ساینس ایگزیبیشن موږ پکې دا سیس د ویلډینګ دا سیس تیار کړی دا ډېر په اسانه طریقې سره رغېږي را دې نوم موږ ورکړی اشتیاق وایټ که نه صحیح شوله په دې سره او د متشي موږ ډېره غټ شکریه ادا کوو چې موږ لا په دې الصبغه اسلامي اکیډمي کې د ساینس ایگزیبیشن مقرره کړه او په کار دې چې موږ نور موقع راکړي. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زه انعام الله د الصبغه اسلامک اکیډمي عرض کوم
زه په دې کامیاب ایکسهیبیشن باندې پروفیسر ضیاء الحق صاحب ته او د دې الصبغه اسلامیک اکیډمي پرنسپل مفتی ضیاء الاسلام صاحب ته او دغه شان په دې کامیاب ایکسهیبیشن کې په کوشش کولو چې چا کوشش کړی دی حماس صاحب، مسټر آصف نواز صاحب، اشتیاق صاحب او ټولو ټیچر چې دی د دې خپل سټوډنټانو سره ښه کوشش او محنت کړی دی. نن د هغې کوشش او محنت هغه ثمره تاسو ولیدله چې هغه پوره معاشرې ته هغه ظاهره شوله چې الصبغه اسلامیک اکیډمي څومره قابل ترین سټاف دی او څومره د خپل سټوډنټانو سره هغوی چې دی کوشش کوي د هغوی دپاره هر قسم اکټیویټیز هغوی هغه تیاری او هر قسم چې څه مسایل هغه دی حل کوي. نو زه دې خپل سټاف والا ته او مفتی ضیاء الاسلام صاحب ته، پروفیسر ضیاء الحق صاحب ته او ټول سټاف ته په دې کامیاب ایکسیبیشن باندې خراج تحسین پیش کوم او هغه طلباو ته هم مبارکباد پیش کوم چې چا په دې کې پوزیشن واغستو او چا چې دی نو په دې کې هغه حصه واخیستله او د خپل وس او د خپل استعداد صلاحیت موافق هغوی دی کې هغه خپل اکټیویټیز هغه تیار کړل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه عدنان تاسو ته مخاطب یم. دلته زه په الصبغه اسلامیک اکیډمي کې ایز ا ټیچر اینڈ کمپیوټر اپریټر کار کوم. زه د مفتی صاحب ډیره شکریه ادا کوم او د دې سره د ټول سټاف ورسره د حماس سر چې نن دا ایگزیبیشن پروګرام تیار کړی دی، ورسره د آصف نواز سر چې ښه په باقاعده او په سکلفل طریقې سره دا پروګرام سرته ورسوم. زه په دې اخیرني لمحو باندې د مفتی صاحب ډیره شکریه ادا کوم چې دوی ماله مقرره کړې وه او د دوی په انسټیټیوټ کې ما کار وکړو. و زما د بهر د تلو اراده ده، نو زه د مفتی صاحب یو پیره بیا هم شکریه ادا کوم چې ماله مقرره کړې او ما د دوی سره دلته کار وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عدن حورین ہشم جماعت میں پڑھتی ہوں. یہ ہمارے اسکول میں آج ایک چھوٹا سا ایگزیبیشن تھا، اس میں نے ایک چھوٹا سا ماڈل بنایا ہے. یہ روبوٹ کا معنی ہے مشینی آدمی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه الصبغه اسلامیک کلاس 7 سټوډنټ یم. زموږ په سکول کې نن ایگزیبیشن پروګرام راځي پر ما یو موډل تیار کړی. سولر سسٹم په دې کې زموږ سره 9 سیارې دي. سن سره په دې کې مرکری دی، وینس دی، ارث دی، مارس دی، جوپیټر دی، سیټرن دی، یورینس دی او نیپټون دی. په دې کې ارث چې کوم دی کنه دا په 365 ډیز کې خپل یو چکر برابر. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نیم ذکر غفار دی. دا زما کلاس 7 سټوډنټ دا زما سره فوټوسینتھسس دی چې کله سنلایټ په بوټي باندې ولګي هغه د سویل منرل او واټر والی هغه او ته هوا کاربن ډای اکساید والی هغه فوټوسینتھسس سٹارټ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله نن مونږ ته ډېره زیاته خوشحالي محسوسیږي په دې خبره باندې چې دا کم ایگزیبیشن دلته مونږ وکړو او مونږ دلته پریزنټ کو، نو دا د مونږ لپاره د ډېر خوشحالۍ خبره ده. دویم دا چې په اول ځل باندې دلته الحمدلله د ایگزیبیشن مقرر شو او سره د دې نه چې د بېسرو سامانۍ په حالت کې او بغیر د ډېر زیات سهولت د عدمي موجودګۍ باوجود بیا هم الحمدلله موږ خپل کوشش دا وکړو چې ماشومان له حوصله افزایي ورکړو او دغه حوصله افزایي د دې مقصد دپاره ده چې دغه ماشومان آینده دپاره په فیوچر کې د دوی هغه کم ویژن دی او کم مقصد دی په هغه مقصد کې دوی چې دی هغه کامیاب شي. او د هغې نه علاوه کوشش زموږ دا دی چې زموږ ماشوم په هر فیلډ کې په هر میدان کې هغه د هر چا د پاسه شي او هغه مزید ښه ترقي وکړي، ښه پرمختګ وکړي. د دغې مقصد د وصول دپاره مونږ په دې لږ وخت کې په لږه سرمایه کې دا پروګرام چې کوم دی دا ارینج کو او الحمدلله مونږ په هغې کې ښه کافي حده پورې کامیاب یو. د هغې نه علاوه زه په دې پروګرام باندې خپل سکول سټاف ته ډېر زیات مبارکباد پیش کوم او بیا خصوصي توګه باندې چې دا پروګرام ارینج کړی و حماس صاحب او آصف صاحب هغوی ته هم ډېر زیات مبارکباد پیش کوم او ورسره د ټول سکول چې څومره زموږ استادان صاحبان دي هغوی ټولو ته مبارکباد پیش کوم چې هغوی زموږ سره په دې کې ښه محنت وکړو، ښه کوشش وکړو، ښه جدوجهد وکړو او ښه سټرګل یې وکړو. د هغې سټرګل نه بعد الحمدلله تاسو وکتل چې نن ماشومانو ښه په بړ چړ سره په دې کې حصه اخیستې ده
اگرچه په دې کې په دې ماشومانو کې مونږ پس یې کنټرول راوستل د هغې دپاره مونږ د بهر نه د ججمنټ دپاره څو مشران هم راغوښتل ډېرو مشرانو له مونږ دعوت ورکړی چې د کلي په هغې کې سیاسي او داسې رنګې سوشل اکټیویټیز ملګري ټول له تقریبا مونږ دعوت ورکړی بعضې ملګري هغوی خو د څو مجبورو په وجه باندې هغوی ایکسکیوز کړی هغوی رانغلل خو لیکن ډېر ملګري هغوی راغلي هم وو او هغوی دلته وکتل هم هغوی بیا باقاعده ججمنټ وکړو او د هغه ججمنټ نه بعد هغوی پس یې کنټرول راوستل خو زما په خیال باندې زه به دا ووایم چې زمونږ څومره هم ماشومان دي هغه ټول ماشومان هغه د پس پوزیشن قابل دي ځکه په اول ځل باندې داسې ایگزیبیشن مقررول او بیا ساینسي ماډل تیارول دا د هغوی دپاره ډېر زیات مشکل و خو لیکن که مونږ وګورو نو هغوی دغه مشکل سر کو او الحمدلله ډېر په ښه طریقې سره هغوی دغه ماډل تیار کړل او قوم ته یې وښودل چې مونږ یوازې د تعلیم سره سره یوازې تعلیم نه بلکې د تعلیم سره سره مونږ په هر میدان د هر میدان شاسواران یو نو زه مزید چې کوم دی هغوی ته نور هم اپریشیټ کوم دا خبره او ورسره چې کوم دی هغوی له باقاعده ډاډ ورکوم په دې خبره باندې او انشاءالله امید لرم چې انشاءالله تعالی به په مستقبل کې به دا زمونږ دپاره او زمونږ د ادارې دپاره او د قوم دپاره او د عام پبلک دپاره انشاءالله په دې کې ډېر زیات هغه فواید هم وي او ورسره چې کوم دی هغوی ته به د خپل ماشومانو هغه کارهای نمایه هم مخې ته راشي الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین